تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. محترم ربيع الأول مبارک میاش ختل ده مونږ ویلو چې ان شاء الله په دې میاشت کې به د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک شروع کوو، ځکه چې د دې میاشتې نسبت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت سره دی. په دې میاشت کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش هم شوی دی، دغه شان هجرت هم شوی دی او دغه شان وفات هم شوی دی. د دې میاشتې تعلق او نسبت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دی. محترمو، میاشت د ربیع الاول چې ده دا ډېره بابرکته میاشت ده. دې کې ډېر د برکت کارونه شوي دي. د ټولو نه غټ د برکت کار جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی دی. د ټولو نه غټ برکت دنیا ته راغلی دی. د هغې نه خو بل غټ برکت نشته د دنیا په مخ، نو هغې پکې دنیا ته تشریف راوړی دی. نور هم پکې غټ غټ کارونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت پکې شروع شوی دی، بلکې مدینې منورې ته په دې میاشت کې رسېدلی و او دا شان وفات هم پکې شوی دی. نو اوس محترمو چې د دې میاشتې تعلق د هغې سره دی، نو موږ ویلو چې سیرت مبارک په شروع کوو. د نن نه به د خپل سیرت مکمل آغاز وکړو. محترمو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو ډېر اعلی نسب سره تعلق ساتي. په خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زما نسب په ټولو کې اعلی نسب دی. د حضرت آدم علیه السلام نه راواخلې تر اوسه پورې وایي داسې ښه نسب د چا نه تېر شوی. بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زما په نسب کې زما د پلار د طرفه او د مور د طرفه د دواړو د طرفه نه مې د پلار په طرفه څوک زانی یعنی زناکار تیر شوی دی، حرامي تیر شوی دی، نه مې د مور د طرفه تر حضرت آدم علیه السلام پورې دې کې څوک وی زانی نه دی تیر شوی، حرامي پکې نه دی تیر شوی. داسې پاک نسب وی الله رب العزت راکړی دی. اوس محترمو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب خو ډېر لوی دی چې تر حضرت آدم علیه السلام یې رسوي، خو موږ بیا هغه نږدې نسب راوالو چې نږدې تعلق یې د هاشم صاحب سره دی، ځکه دا هاشم صاحب چې دی دا د بابا یعنی د نیکه والد صاحب و. اوس هاشم صاحب څوک و؟ هاشم صاحب چې دی دا څه وخت کې د قریشو مشهور سردار و. د ده خپل نوم چې و امر، دته هاشم ولې وایي؟ دته وایي هاشم ځکه ویلې کېږي، هاشم معنی ده یو شیز وړوکی کول، وړوکی کول، وړوکی پام ته یو شیز راوستو والا، دې ته هاشم وایي. دته وایي هاشم ځکه ویلې کېږي چې د دوی په زمانه کې په مکه کې کات راغی. مکه خو اسم ریګستان علاقه ده، قرآن ورته غیر زرغین ویلي دي. داسې ځمکه ده چې زراعت پکې نشته، اوبه پکې نشته، زندگی پکې ګرانه ده. نو په دې مکه کې کات راغی. د دې خلکو انحصار چې و په دې غرونو به لږ کابل راوختو، بداوی په غوانو خورونو په سره به د غوانو نه پای غستل په هغې به د دوی ګزرانو. نو بس
بارانونه بند شو، قبرونه هر سوچ غیاګانې وچې شوې، زناورو به خوراک مو چې خوراک مو پای بنو، پای نه بغیر دی گزاران بګران. نو چې کات راغی نو هاشم صاحب له الله رب العزت ډېر اوصاف ورکړو، ډېرو غټو صفتونو خاوندو، یو ښایسته ډېرو، یو الله رب العزت ول سخاوت ډېر ورکړو، بل الله رب العزت ول هوښیارتیا ډېره زیاته ورکړې وه. دا یو څو صفتونه پکې غټ غټ. نو دی سخي ډېرو، دی وی په دغې کات کې د کات په زمانه کې اوښان ذبح کړل او ټولې پاخه کړل، شوریه یې پکې وکړه او غټې غټې کاسې راړې او په غټو غټو کاسو کې څه وکړلې، هغې شوریه کې چوري وکړه، ډوډۍ پکې وړه وړه کړه، چوري پکې وکړه او په خلکو باندې وخوړله. غټې غټو کاسو څه مطلب؟ پخوا به غټې غټې کاسې وي. زموږ ستاسو دا کاسې خو داسې دي چې دې کې یا یو کس خوري یا دوه کسه خوراک کولی شي، زیات نه زیات 3 کسه یا 4 کسه پکې خوراک کولی شي. پخوا به وایي داسې کاسې وي چې هغې کې به 10 کسانو، 100 بلکې 100 کسانو به خوراک کو. سلیمان علیه السلام باره کې قرآن کې راځي که نه، یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. الله رب العزت فرمائے یعملون له ما یشاء. سلیمان علیہ السلام بچ سوغت اللہ بکول، سلیمان علیہ السلام بچ سوغت اللہ پریانو باندې کول، دیوانو باندې بے کول. سبی بے کول یعملون له ما یشاء من محاریب، غټ غټ بلډینګونه به وی جوړول، وتماثیل او رانچی، دا بوتان غټ غټ به په جوړول، دا غټ غټ عکسونه به په جوړول. هغه ټیم کې جایز وو، اوس حرام دي، اوس جوړول حرام دي، اوس کور کې ساتل حرام دي، جوړول حرام دي. او ورپسې الله فرمایي وجبان کالجواب، او غټي غټي کاسې به ولا جوړول لکه د حوضونو په شان. ته وایي دا غټې غټې کاسې چې له خوځ عمره دي، دې له به یې پخلی پسې کې کو، دا غټه کاسه شو، دې له پخلی پسې کې. الله فرمایي وقدور الراسیات، داسې دیګونو کې به ولا پخلی کول چې به ځای نه خوځېدو والی نوم ښه. نو محترمو هغه ټیم به دا کاسې غټې غټې وي، د یوې کاسې راړ غټې غټې په خلکو باندې خوراک وکړو. نو د هغې نه پس دی په هاشم مشهور شو. عربو کې دا رواج و چې به خلک په خپل نوم بیا نه بلل، بلکې چې کوم نوم به ورته خلکو واغستو، کوم لقب به ورکو، کوم خطاب به ورکو، په هغې باندې به بیا بلل. نو هاشم صاحب مشهور شو په هاشم، امر نوم یې ختم شو، یعنې خپل نوم یې امر دی. نو اوس محترمو د هاشم صاحب زندګي ډېره ناشنا زندګي ده. دله الله رب العزت عمر ډېر مختصر ورکړی دی، چې وفات شوی دی جز د 25 کالو عمر کې وفات شوی دی، ډېر ځوانۍ کې وفات شوی دی، او کارونه یې غټ غټ کړي دي. د دې په وخت کې زمانه کې به وایي خلکو ډاکې ډېرې کولې، مخکې به خلکو قافلو کې سفرې کولې، یو ځای نه بل ځای ته بدلل، نو ګاډو سیسټم نو، سهولتونه نو، خلکو به د قافلې په شکل کې وی سفر کو. 40-50 کسه به یو ځای شو، دی به یو ځای تلل، دی به یو ځای شو، دی به یو طاقت جوړ شو، پاور به شو، دی باندې په هله اسانه چا حمله نه شو کولی، چا به مال دولت په اسانه نه شي اخیستی، چا به شو کولی نه شو، لږ سیفټي به وه، دی به یو ځای سفرې کولې، دې ته به یې قافله وي. نو قافلې به چې تلې، نو غله زیات چې وو هغوی به لوټ کول. نو هاشم صاحب چې وو ډېر هوښیار و، د سوچ وکړو چې یاره دا قافلې لوټ کېږي، د خلکو مالونه ضایع کېږي، دی کې مالونه ملي او اکثر قتله یم. دوی یو پلان جوړ کړو، دا علاقو سره رابطې لپاره سفارتي تعلقات شروع کړل، سفیران یې منتخب کړل، او هرې علاقې ته یې ذمه داري ورکړه چې تاسو به د خپلې علاقې خیال ساتئ، تاسو نه به تپوس کېږي که ستاسو په ځای کې، ستاسو په علاقه کې علاقه لوټ شوه او خلک لوټ شو، دی تپوس په تاسو نه کېږي. هرې علاقې ته خپله ذمه داري ورکړه. وفود یې ولېږل، وفدونه یې ولېږل باچایانو ته، او ډېرو باچایانو سره خپله میلاو شو چې داسې سیسټم روانو چې دا ډاکې ختمې شي. وی الله رب العزت د دې برکت سره ډاکې ختمې کړې.
ولومبه سفارتي نظام دا هاشم سے تیار کړی دا مختص مکه خوخيار ډیرو دغه خوخيارتیا او بل دغه سخاوت ډیرو دای پر اجیان خدمت کو اجیان بجرال اجیان باندې بخوراک صاحب ټول دی کو منما بچراغ مکیتا پاغي باندې بم خوراک هاشم سے ډیر سخیو ډیر منما دوستو نو دا خبر او بل خستم ډیرو نو دا خبر لاړ د روم باچا ته چې هغه ته به هرکل وي هرکل ته پته ولګي چې مکه کې دوره خوخيار کس خستا کس او لکه مالدار هم دی او بل دا چې جو جوان هم دی نو هغه استاد راولېږو هرکل دته وی چې ماته رستاو خيارتیا دستا سخاوت دستا خایس راو رسېدو چې خلک د ډېر صفاتونه کوي ما یو فیصله کړې ده زه د خپلې لور چې ډېره ښایسته ده شهزاده یې ده د باچا لور ده ښایسته ده ډېره ښایسته ده هوښیاره ده زه د هغې نکاح تا سره کول غواړم وایي هاشم صاحب سوچ وکړو وایي هاشم صاحب دغه استازي ته ووایي چې نه زه نشم کولی زه به خپلو عربو کې کوم رشتہ بدل عربو کې کوم ولې زموږ خاندان عرب دی که زه عجمو ته ووتم زما نسل به ګډ وډ شي څه به عربیان شي څه به عجمیان دو نسله به راشي نه بلکې زه خپل نسل عربو کې جاري ساتل غواړم او پیغام واپس مسترد کړو لکه هغه ټیم د پاریس باچا چې و هرکل دا نن سبا لکه د امریکې باچا چې جو بایډن نن سبا امریکای باچا لګي جو بایډن دغه خطر ولې هغه ټیم پاریس سپر پاور کې مضبوط قوت دوی مسترد کچې زنه کوم داس نو محترم بل دای په کاروبارونو کول دای بدل وی پجمی کې به شام تتل سفر لپاره تجارت لپاره کاروبار لپاره په اوړي کې به یمن تتل دوی په شام ته لاړل په جمی کې واپس یو کله په مدینه منورې په لار راغلل چې باغې لار راتلل نو هلته یو جینۍ ولیده وې بازار کې ویا جینۍ ډېره ښایسته وه د هغې نوم سلما بنت عمر جینۍ ډېره هوښیاره ولګیا وه خبرې کولې مخکې به زنانو هم کاروبارونو کې حصه اخسته یا جنې ډېره هوښیاره وه ډېره چالاکه وه او لګیا د کس سره خبره کوي د خوښه شوه د ملګرو ته ویل دې تحقیق وکړئ که چېرې دې نکاح نه شوي دې سره زه نکاح کول غواړم ملګرو ورله تحقیق وکړ هغې نکاح نه وه شوې د دغې سلما سره وایي نکاح وکړه هاشم صاحب له الله ډېر صفات ورکړو د چې نکاح وکړه نو نکاح نه پس عجز څه وخت پس وپات شو کان نیمه تیر کو بس پات شو یو بچی پیدا شو بچی چې پیدا شو سبختی سپینو نه چې مخکې بچا وختو سپینو ته به شیبه وي دله وینم شیبه کې خو دیو پات شو وایي د هاشم صاحب له الله صفات ورکړو د پرې تندي کې به یو رڼا وي یو ښایسته رڼا وایي کاهنانو نجومیانو او کوم چې پوه هغه ټیم خلکو عالمانو هغوی به دې ښکلو پرې تندي به یې ښکلو ډېرو ورته ویل تعظیم سجدې کولې چې دلته د اخر زمانې د پیغمبر نور پروت دی د اخر زمانې د پیغمبر هغه اثرات دلته پراته دي د په نسل کې به راځي وایي هغوی به د مخکې نه دا پیشنګویۍ ورکولې نو هاشم صاحب حدیثو پات شو دا بچی پاتې شو شیبه نو چا قابله واپس راغله هغوی په مکه کې خبره وکړه چې دا بچیان هاشم راته بیمار شو څه وخت پس او هغه وپات شي هلته د ده بل ورور مطلب نوم مطلب ته چې پته وه چې زما وروره په داسې اسانه وپات نو هغه راغی تحقیق دپاره چې زه به تحقیق کوم چې داسې څنګه وپات شو چې راغله مدینې ته مدینې خلکو نه یې تپوس وکړو چې زما ورور دلته راغلی و هاشم نوم یې ښایسته و هوښیار و خلک ورته وي او هغه واده م کړی و خو بس هغه بیمار شو عجز بیماری کې د ستاسو خلکو د مکې خلکو له تیمارداري وکړه خدمت یې وکړو خو هغه جوړ نه شو پات شو او یو بچی الله ورکړی دی چې شیبه نوم یې دی
مخکې دا رواج چې بس د کومې ښځې بچې به وباشئ به ځان له بل د واده سیسټم کو او بچې ورې پلار د خاندان په ذمه د ورته یې بس بچی راکوي نو چې زه هم به بس چې وپات شم بچی را واغستو را روان شو په لاره باندې دوړو وول او را روان دي دوړې دي خارې دي سفر وګدو دا مطلب صاحب دي او دا شیبه دا وړوکې چې کومه ماشوم دی دوړو والو نو دې ته په دې ماشوم ځان بد لګېدو دنه خلکو تپوس چې دا ماشوم دې رقم نه راوستو دا څوک دی د مکې خلکو د ورته ویزر چې دا عبدالمطلب دی دا زما غلام دی خلکو مې چې دا عبدالمطلب دی دا غلام دی سره د ډېرې شوې دونه پرورش شروع کړو خیال به ونه ساده پاک خپلې ډېر ښایسته کوبې خلک ورته خلک غلام سره داسې دغه نه کوي دا څنګه غلام دی رستا د ورته دا د ما د مړ ورور د هاشم ورور دی زیری دا د هاشم زیری خو دا ما درته هغه ټیمه سوي دا د هاشم زیری شیبه خو لیکن خلکو دی په عبدالمطلب باندې مشهور کو نو محترم دی خو د بابا یعنی د نیکه د والد سے باره کې لګې خبرې انشاءاللہ د سیرت دا باب هم شروع کو وخت په وخت پر سیرت لګ لګ باب وو دې سره به دې کې انشاءاللہ علمي نکات راځي علمي نکات او فقهي مسائل به راځي فقهي مسائل به پکې وو انشاءاللہ د سیرت نه مزان خبرو د سیرت مقصد دا دی چې زموږ زندگی د سیرت مطابق شي د زندګۍ د اصول نه خبر شو د زندګۍ د قوانینو نه خبر شو چې زندگی به په څنګه طریقه تیرو سبا کو سبا نه کو کوم صفات بدن کې راولو کوم وباسو د سیرت مقصد دا دی انشاءاللہ وقت په وقت په لګ لګ وو الله رب العزت را مختصر خبرې زموږ د ټولو په عمل کې راولي الله رب العزت موږ ټول د سیرت مبارک مطابق ښکلې زندګي را نصیب کړي واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين